بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نن د درس تعلق د اقامت صلات سره ده. صلات چې موږ ورته په پښتو کې مونځ وایو، او مونځ لفظ او اودس لفظ دا زموږ د پښتو باقاعده حصه ده. جامو تداری وشي یا پلیتی شي نو خلک وایي جامې بیلمازه شوې، بیلمازه شوې، یعنی مونځ پې نه کېږي. سړی خلا ته ځي، بیت الخلا ته ځي، نو په مهذبه ژبه کې داسې نه وایي چې څه کوم، وایي یا بول کوم یا غایت کوم، وایي اودس ماتوم، اودس ماتوم. دا د دې خبرې ثبوت دی او دلیل دی چې دا الفاظ زمونږ د پښتو د دې ژبې او د دې تهذیب او د دې ثقافت او د دې ادبیاتو حصه ګرځېدلې د دین، او دا ډېره ښایسته خبره. په پښتو کې اجره او جماعت یو ځای یادېږي، او د یو سړي د قمقلتوب دپاره خلک دا خبره کوي فلان کې سړی قمقل دی، اجره او جماعت نه پېژني، اجره او جماعت نه پېژني. دا دینی اصطلاحات چې دي دا چې د لغت حصه وګرځي، دا چې د ثقافت حصه وګرځي، دا چې د خلکو د روزمره استعمال او د روزمره الفاظو د استعمال حصه وګرځي، نو بیا د دین خبره خلکو ته پیژندل آساني، خو اله چې دا خبرې ته شعوري طور خپلوي، شعوري طور د دې خبرو لږ د را اجاګر کولو او لږ د را مخامخ کولو ضرورت دی. نورم داسې ډېر الفاظ شته زموږ په دې ژبه کې چې د دې خبرې ثبوت دی چې دا دینی الفاظ او دینی عقاید دا د دې پښتو باقاعده حصه ګرځېدلې. په دې پښتو کې یو عجیبه متل دی، خلک د هغې مطلب الټا علي، وی مولیان چې څه کوي نو هغه مه کوه، او چې څه وایي نو هغه کوه. تاسو به دا اورېدلي. دا ډېره ژوره خبره ده، خلک ډېر په الټه معنا باندې علي. دا د هغې فقه الحدیث دی، دا فقه الحدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول چې دی دا احتمال د خصوصیت نه لري، او فعل چې دی دا احتمال د خصوصیت لري. دا هغه خبره ده زمونږ په دې ژبه کې، خو خلکو د هغې په مفهوم نه دي پوه شوي، نو معنا یې وله الټه کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل چې دی دا د دې خبرې احتمال لري چې کېدای شي دا د پیغمبر سره خاصي، نو لهذا د عمل تایید به هله کې چې قول راشي چې نبی علیه السلام وایي چې داسې وکړي. کله کله عمل د پیغمبر داسې وي چې هغه د پیغمبر دپاره خاصي، لکه نه بیان د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت دی، نه یا د څلورو نه زیات ووایه، نه یا کمې یا زیاتې، دا خو پېښه دا وه چې نه راغلی. د څلورو نه زیاتې نکاحونه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. اوس یو سړی چې ګوري چې نبی علیه السلام د څلورو نه زیاتې بیانې کړي دي او دی په دې عمل پسې ځي، نو دا دی خطا کار کوي، ځکه دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی. البته وینا چې دا وینا عامه ده،
نو دا چې وایي چې څه وایي نو دا کوه، نو دې معنا دا ده چې قول حجت دی، او چې څه کوي نو دا مه کوه، دې معنا دا ده د پیغمبر عمل چې دی هغه کله کله احتمال د خصوصیت هم لري. دا ډېرې ژورې خبرې هم شته زمونږ په دې ژبه کې. دا بله خبره ده چې دا خو د پښتو ډپارټمنټ والاو کار دی، څوک په پښتو کې ډېر زیات ماهري، خو هغه پته نه لګي چې خپلې ذمه دارۍ پوره کوي که نه پوره کوي. هغه زما په خیال تش افسانې ګوري. او ما ته چا ویلي و یو پکې تش په ټپو کې پی ایچ ډي کړې ده، ټپې را غونډې کړې دي او د پی ایچ ډي ډګري پکې وله ورکړې ده. نوم یې ماله راځي خو نوم اخیستو ته حاجت نشته. نو دا خو د ژبې خدمت نه دی. د ژبې خدمت دا دی چې د هغې کې راوباسه، د هغې کې داسې څه پټ دننه څه پایې کې څه ملغلرې دي، څه خبرې دي پایې کې راوباسه. ته د یو نظریې او د یو فکر علمبردار او دنیا کې اوس د نظریاتو یو تصادم دی، نظریاتو جنگ دی، د تهذیبونو تصادم. تهذیب څه ته وایي؟ تهذیب بنیاد خو په نظریه، تصادم د نظریاتو په منځ کې دی. اوس نه دی، د ډېر پخوا نه دی. ستیز کار رہا ہے ازل شتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولهبی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیانو په لاس کې لاټین او ډیوا او رڼا نیولې ده، خلکو ته رڼا ورکوي، او د شیطان شاګردانو په لاس کې بصیرې نیولې د خلکو جامې سیزي. نو د تهذیبونو بنیاد چې دی هغه نظریات دي. د نظریاتو جنګ خو د پخوا را روان دی. دا پنکه دی پنکه دی. نو صلات معنا مونځ. په دې عربي ژبه کې د صلات لفظ کې د بعضې خلکو خبره کړې ده، چې دلته د عربي طالب علماني نو بیا به هغې له ډېره فایده ورکوي اهل علم له. هغه دا ده چې د صلات په اصل کې د دې لغوي معنا څه ده؟ وایي د دې لغوي معنا ده دعا. کومو خلکو چې دا ویلي دي چې دا صلات مشتق دی د تحریک الصلوین نه، نو اگر چې هغه ډېر لوی خلک دی خو خبره بې دلیله کړې ده. لسان العرب عالم بې دلیله خبره کړې ده، او په دې ځای کې قاضي بیضاوي رحمه الله هم دا خبره کړې ده، خو ثبوت او دلیل نه دی پیش کړی. دا چې دلته ولګي که نه او داسې څه دی نو بیا به لږ داسې ولګي چې داسې د سپیکر نه بچي. نو دی د تحریک الصلوین نه وایي دا اخیستی شوی ده. دا خبره غلطه ده. په تحریک الصلوین باندې هېڅ دلیل د عربۍ ژبې په لغت کې نشته. او صلوین صلا خو جامد دی، نو د جامد نه اشتقاق څنګه کېږي؟ او صلوین خو بیا تثنیه ده، نو د هغې نه څنګه اشتقاق وشو؟ او تحریک خو بیا د هغې سره بلکل دا خو بلکل یو مضاف الیه، دا خو جز من الجمله شوه. اشتقاق خو د مصدر نه کېږي. نو تحریک الصلوین، صلا جامد، صلوین تثنیه، تحریک ورته مضاف. نو دا د اشتقاق کومه ده؟ دا خو نه سیبوی له دا چل ورته و، نه اخفش له ورته و، نه ابن جریر له ورته و، نه اسماعیل له ورته. لہذا دا خبره خطا ده د دلیل په بنیاد. سر سید احمد خان او نور خلکو بیا د دې نه څه غلط مطلب اخیستی دی. پرویز بیا د دې نه څه غلط مطلب اخیستی دی. د هغې د بنیاد غلط دی. بنیاد یې دا دی چې څوک په عربۍ ژبه پوهېږي، د هغه دپاره دا د مضحکې یو خبره ده، داسې د خندا یو خبره ده چې دا د صلوینو نه او د تحریک الصلوینو نه ماخوذ دي. صلا په خپله باندې بیا متعین نه دی چې صلا څه ته وایي. صلا د زناورو دپاره یې که د انسانانو دپاره یې، بیا هلته ځان له به دې کې اختلاف دی. لہذا بې غباره خبره دا ده چې صلات د دعا نه ماخوذ دی. صلات په عربۍ ژبه کې دعا ته وایي. په قرآن کې هم د دعا دپاره دا لفظ استعمال دی. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وصل عليهم دعا وتوکا ان صلاتك سكن لهم، ځکه ستا دعا د دې دپاره د سکون او د اطمینان سبب او ذریعه ده.
بیا یوازې دلته موږ د صلات ذکر نه دی کړی، اقامت صلات. قرآن د اقامت صلات ذکر کوي. پر مانځه کې موږ وایو قد قامت الصلاة، پر اقامت کې وایو قد قامت الصلاة، یقیمون الصلاة. یوازې صرف صلات ادا کول نه دي، بلکې صلات او د مونځ دا نظام قائمول دي. قائمول څه ته وایي؟ چې د عربی ژبې هغه تمامې خبرې راجمع کړي، خلاصې په دوه دریو خبرو کې دا راځي چې یو د اقامت صلات معنا ده چې د مانځه د علم او د عمل چې څومره حقوق دي دا ټول ادا کړه. په مانځه اول ځان پوهې کړه چې مونځ څه ته وایي، د مونځ معنا څه ده، په مونځ کې څه ویلی کېږي، په مونځ کې څه اقرار دی، په دې رکوع کې څه دي، په دې سجده کې څه دي، په دې قیام کې څه دي، دا قرائت څه شی دی، دا فاتحه څه ده، د تکبیر څه مطلب دی، دا الله اکبر وایو بیا لاس داسې راوتړو، په دې ښی لاس باندې دا ګس لاس د پاسه کیدو یا یې پې ونیسو، دا ګس لاس را قابو کو په دې ښی لاس باندې، دا نیکي په دې بدۍ را غالبه کو، د آخرت په دې دنیا غالب کو داسې. بیا د سلام د ګرځولو پورې بالکل په یو بله دنیا کې یو. بیا السلام علیکم ورحمت الله، یو طرف ته سلام ګرځو، بل طرف ته سلام ګرځو، داسې ښکاري لکه چې موږ په بل ځای کې وو بیا دې دنیا ته رالو. سلام نه بعد هم د دې دنیا سره واسطه راله چې د ښي طرف ته مې څه دي او د ګس طرف ته مې څه دي. پکار دا چې زه د دې دنیا او ما فیها نه بالکل بره وی. دغه معراج المؤمن دی، دغه مؤمن بره ډېر خېجوي. نو د سلام نه بعد سړی په دې پوه شي چې ښځه جوړ دی، بیرته د خپلې دنیا ته واپس رالم. دا مونځ دی. په دې مانځه کې مونږ څه وایو او بیا په هغې باندې د پاسه باقاعده یو اعتراف کوو. مونږ چې کله یو سټام ولیکو نو هغه سټام د پاسه بیا مونږ ګوته لګو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په دې سټام کې چې دا کوم عبارت دی، د دې چې دا کوم منټس دي، د دې کې دا کوم ټکسټ دی، دا چې څه پکې لیکلي شوي دي دا زه منم، د دې زه اعتراف کو. خو په دې مانځه کې مونږ په دې سجده کې 20 واړه ګوتې لګو او یو ځل نه 2 ځلې لګو. عین ممکنه ده چې د 2 سجدو مطلب دا یي کني رکوع خو یوه ده، دا سجده 2 ځله ځکه کېږي چې کله کله سړی پر سټام باندې ګوته ولګي، هغه ورته وایي یاره وایي دا ګوته پوره ونه لګېده، دا کرښې او دا نښې پوره ښکاره نه شوې، وایي دوباره بیا ولګوه. مونږ هر ځل بیا دوباره بیا دا ګوتې لګو. دا 10 ګوتې د لاس او دا 10 ګوتې د خپو، دا 20 ګوتې چې مونږ لګو په سټام پیپر خو مونږ یوه ګوته لګو او دلته مونږ بار 20 ګوتې لګو. خو دا مونږ ته احساس نه چې مونږ په څه باندې ګوتې ولګولې. مونږ کوم سټام پیپر دستخط کړو، مونږ خو د الله تعالی د لویۍ تذکره وکړه، د هدایت تذکره هم د هدایت دعا هم د الله نه وغوښته، صراط مستقیم هم وغوښتو، د مغضوب علیهم او د ضالین د خلکو نه مو د استبراء او د هغې نه هم د ځان د بیزارۍ خبره وکړه چې خدای د دې خلکو په لاره نه ځم. بیا د هغې نه بعد مونږ په قرآن مجید کې څه آیاتونه، په هغې کې څه احکام وو، هغې کې د عقیدې خبرې وې، د حرام او حلالو خبرې وې. په دې ټولو خبرو باندې بیا مونږ د الله تعالی ګواهي ثبت کړه، د الله تعالی لویم پې ثبت کړه په رکوع کې. بیا هم دا په خپله اقرار وکړه سمع الله، دا ما چې څه واورېدو الله واورېدو، دا ما چې څه وویې دا الله واورېدو. الله رب العالمین په دې ګواه کوم چې سړی هم دا ما شعوري ته وروي او بیا د الله تذکره کوم او د الله تعالی لوی بیانوم او بیا په دې باندې دستخط کوم. دا ځمکه دلته ځمکه، د جومات او د کور او د یو ځای د بل ځای، دا بې شمېره ځایونو کې مونږ سجدې وکړې. کله ځای بدلو مونږ، سنت په یو ځای کې وکړو، فرض په بل ځای کې وکړو، دا بې ځایه مختلفو ځایونو کې مونږ دا سجدې وکړې، دا مختلفې ځمکې دا سټام پیپرې مونږ دنیا خدای خبر بنډل هم ډکې کړې او دې کې هم څه سړي دا به د قیامت په ورځ ما ته راواړي دا خو ستا اقرار کړی دی. دا په تې 20 ګوتې پې تا لګولې دي، تندی دې پې پوزه دې پې لګولې راښکلې ده، پښتو کې وایي که نه وایي پوزه به در باندې راکاږم، تندی دې پې ولګاو، پوزه دې ورته راښکله. سلام چې وګرځېدو بس تیر په ير او باقي روزګار، هېڅ پته نه لګېده چې څه وو او څه نه وو. بس یو خبره وه راړه. فویل للمصلین، داسې مونځ کوونکو دپاره خو تباهي ده، الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې دې نه نه خبر چې دا مونځ څه شی دی. د دې څه مطلب هسې کته کېږم بره کېږم که دا څه شی دی. مونږ نه مقصد نه بې خبره
مدا وتا یو خبر ښکاری دا بیا هغه پرونه خبره ده روزه د روزه یو شکل له او بل لاغه روح د منظم یو شکل له او بل لاغه روح ده منځونه شته خدای روحونه نشته روزه شته خو د روزي روح نشته روزه نه چې کومه روزه الله تعالی فرض کړي په خلکو او د څه مقصد د پاره فرض کړل هغه روزه نه هغه مقصد نه حاصلې هغه منځونه هغه دي په پای کې هغه روح نشته اسن چې علامه اقبال وی صفه کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے اس سے نشته بس اسه هغه سره په کوسړې موسړې پاتې دنه پکې سم نشته کله کله پر یوګي کوسړ ډېر مزیدار ہے اسړې چې وګوري به دنه پکې اوګه پکې نه شي خالی کوسړ خالی شته نو اقامت الصلاه یو معنا دادا چې دې مونږ په مطلب ځان پوي کا بیا د دې د عمل حق ادا کا دویم نمبر پوی نه بعد بیا د دې د عمل حق ادا کول توفیه حق الشيء بالعلم والعمل اقامت دا معنا ده چې یو شیز د علم او د پوی څومره حق دی هغه ادا کا او هغه شیز باندې د پوی نه بعد چې بیا د هغه د عمل څومره حق دی نو هغه ادا کا او د عمل حق خو بیا ادا کول د منځ سدي چې دا خشوع ده دا خضوع ده دا د الله سره راز او نیاز دی نو تابع د غیر عمل حق یو دویمه معنا د اقامت دام دا اگر چې نور معنی خوري زیات دي دلته بیا به صرف پر اقامت لفظ کې ټوله غنټه تیر شي هغه معنا دویمه ذهن کې اچول غواړي بیا رستو نور بحث لراځي اقامت دې ته موي چې یو شی رواج وخوري رواج پر عربی ژبه کې وایي اقامت السوق وای بازارو چلی د مارکیټ روان شو الکه وی دکان نکړې څنګه چلې وای او چلیږي دکان چلیږي مارکیټ روان دی کاروبار پکې روان نو اقامت الصلاه معنا دا چې د مونږ له رواج ورکه دا مونږ له عام کې د خلکو ته ایو جناب نبی رسول الله فرمایلی ماشومان ته وایي چې مونږ کوي مروس بیانهم بالصلاه اذا بلغوا سبعا چې ماشومان د وو کال شوی بچي پاسه مونږ کوه ضروري نه چې 15 واره منځونه به مو کې او 10 رکعات تراویح په یو ځای وکي نو چې ماشوم د وو کالو شنو ته مونږ کوا یو مونږ کوي دوه کوي بد دوه رکعات وکي څلور رکعات وکي رو ور سره دتاوا دا څنګه چې دا اول ورځ نه راونی شو ها زوته ولا تور کې د مانځنه دا په طریقه عادت کوا دا مونږ له رواج ورکا هر ځای مونږ په جمعات کې مونږ په ډاګم مونږ په پولم مونږ دا زمیدار زمونږه ځان له پرې پټی کې یو جنگي غونډه جوړه کړی ولته مونږ کوي پرې پوله باندې دا ډېر خوان کوي دا کاروباریان خلک چې د سین په غاړه د نیر په غاړه د لختي په غاړه ورکوټه غونډه ځای جوړ کړی دا ډېر پرې کاروبارونو په ځایونو کې پرې مارکیټونو کې یو ځای کې یو کمره جوړه کړی پای کې مونږ کوي پرې کلاو ډاګه پرې میدانونو کې ډېر خلک داسې دي د مسلمانانو د منځونو د لاسه یا دا هغه د روزي د لاسه هغه اسلام طرف ته متوجه شوی دی چې لکه دا څه کوي دا سړی نو ډېر مزیدار مونږ عبادت کوي به تاسو کوي تاسو کې یاره دې دا خو مونږ دی دې خبرو باندې ځان پوهول غواړي نو اقامت الصلاه معنا دا چې مونږ دل رواج ور کوي رواج ولور د دې وجنه خدای مونږ قضا کول ډېر عظیمه ګناه ده صحابه کرام وایي چې مونږ د وجنه به چا به مونږ نه کوو نو دا به چاته مسلمان نه ښکاري د دې وجنه عبدالله بن ابی به مونږ کوو لوی د دین دشمن خدا را چې مونږ به نه قضا کوو په دې پوه دی چې مونږ نه کوو نو بیا راته څوک مسلمان نه وي اقامت الصلاه دامه دې کې چې کوم اولنې آیت ده واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل
او منځ قائموا په دواړو حصو د ورځې کې او په حصه د شپې کې. دا هغه وخت خبره ده چې کله لا 5 منځونه فرض نو د منځ د یو طرف او د بل طرف د سار او د مازیګر منځ او د شپې منځ، باقي منځونه خو بیا 5 منځونه خو په معراج کې بیا فرض. ان الحسنات يذهبن السيئات، بشک نیکه ختمی گناہونه، یعنی چې منځ کې نو گناہونه به ختميږي. نو دې دوه معنی، یو دا چې په منځ باندې گناہونه ختميږي، د منځ خاصیت داره چې په دې باندې گناہونه ختميږي. لکه دا آیاتونه چې په کوم سیاق او سباق کې راغلي دي، نو هغه کې دا چې مسلمانانو باندې ډېر سخت حالت دینه مخکې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا اني بما تعملون بصير. کله کو شيګه چې څنګه درته ما حکم کړی دی او دې مرګرو ته دې موایا چې ټینګ وشيږي. اسلام د دې خبره نه خوا دې خوا کېږي ما ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ظالمانو ته لغون مور کېږي کني جهنم ته بلاو شي. ځکه دنیا کې ظالم مرګره نو آخرت کې بم دا ظالم سره مرګره. دا یو تسلسل له تاسو جدان غزان له دنیاګان نه دي، دا یو تسلسل له دنیا کې کما تحيون تموتون وكما تموتون تبعثون. څنګه د ژوند دی داسې به مرګي، او څنګه د مرګ دی داسې به بیا را پاسې دي د قبر نه. همه تسلسل له نو په دنیا کې ظالم مرګرتیا مګه وځه په آخرت کې هم بیا ظالم مرګره. فتمسكم النار کني جهنم لبلاو شي، دوزخ برته ورسیږي. او ما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. دا الله طرف نه بیا هیڅ مددګاران نه نشکوا. نو اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. ظالمانو سره تعلق مساته، الله سره تعلق ساته. او د الله سره تعلق بنیادی ذریعہ چې دی دا منځ دی. منځ د سره د الله تعالی سره تعلق مضبوطی، د سره سره د بندګۍ په صحیح معنی کې چې حق ادا کی، نو د الله تعالی د مدد حقدار ګرځي، د الله تعالی د مرسته حقدار ګرځي. الله بیا مدد کوي، الله ولا استقامت ور کوي، الله تعالی په سختو کې رهنمایي کوي، په مشکلاتو کې بیا الله تعالی رهنمایي کوي. نو یو معنا دا چې نیکه ګناهونه ختمي، دا تا نیکی شروع کړه الله تعالی بر دې نیکو په وجه باندې تا د ګناهونو نه بچ. ذالک ذکر للذاکرین، دا نصیحت دې د نصیحت کوونکو لپاره. او بل معنا دا ان الحسنات یذهبن السیئات، دا چې نیکه ګناهونه ختمي. نیکه چې ډیریږي نو ظاهره خبره ده چې تله ده، نو په تله دا یو چابړه چې ډیریږي نو بل چابړه په خپل کمیږي. چې ته نیکه ډیره یوازې نیکی دې مونږ ته نه ویلې شوی، خبره ده دې مونږ نه عام کړه. نیکوله فروغ ورکا، نیکوله اضافه ورکا، نیکوله رواج ورکا. د نیکو د رواج سره سره به د بدو رواج کمیږي. رښتیا ول رواج ورکا، په خپل رښتیا وایا، د رښتیا او حوصله افزایی کوا. نو دا هم د دروغو د ختمولو یو ذریعہ ده. د دې معنا دا نه چې د دروغو د ختمولو لپاره بیا مستقل ښکار بنه کې، نه هغه په خپل کې. ځکه دې آیاتونو په سرستو بیا الله تعالی وایي چې نهي عن المنکر بکیف فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. عقل والا خو دې ته وایي چې نهي عن المنکر کوي. دا معنا نه ده چې بس نیکی وکوم نو بدی به په خپل ختميږي، نه بدی ته حاجت نشته چې بدی لري کوم. نه، د بدی نه بندول په خپل یو مستقل شی دی. خدا نیکیم د بدی په بندولو کې پوره مؤمن او معاونه ده. د دې معنا دا نه ده چې هغه نهي عن المنکر په ځای بدا قائم شو، نهي عن المنکر ته حاجت پاتې نه او په خپل مستقله فریضه ده. دیم آیت کې بیا الله تعالی فرمایي اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. لولا هغه چې تاسو وحی کیږي د دې کتاب نه، قران تلاوت کوا. او تلاوت یوازې دې ته نه وایي چې په الفاظ باندې تیرېږه معنا نه ځان خبره و، نه مطلب او معنا نه ځان خبره و.
واقم الصلاة او منز قائموا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر بشک منز بندول کوي د بے حیايي او د نارواونه فحشاء هغه ته وایي چې عقل هم بدګونی لکه بے حیايي بربنتوب د عقل هم بدګونی او منکر دې ته وایي چې شریعت وایي دا مکوه نو بشک منز د هغه کارونه من دی چې کوم عقل ورته بد وایي او د هغه کارونه من دی چې شریعت ورته بد وایي ولذكر الله اکبر او د الله ذکر د ارسن الوی شه دی والله يعلم ما تصنعون والله خبر دی دا غسنه چې تاسو کوي واقم الصلاه منز قائمه وزکه چې منز د بدون بندول کوي دا بیا غپرونه خبره چې د پزین کې نو پرې بپويږي چې د روزي خپل یو خصوصیت دی د مانځ خپل یو خصوصیت دی نو د مانځ یو خصوصیت دار چې تنها عن الفحشاء والمنکر دا د بے حیايي او د نارواو نه خلق بندي کته ته پته ولګي چې بند کړم او کته ته پته نه لګي دا خدای مونږ خصوصیت دار چې دا بندول کوي اوس دا مونږ څنګه بندول کوي خلق منځونه کوي د بے حیايي نه بنديږي نو اول خو دا مونږ نه ځکه چې مونږ قائم اول کنه ویلي چې مونږ قائم نه بیا به د بدره بندول کوي او د مونږ د قائم اول معنا یوازې دا نه چې خلق مونږ کوي چې کله خوخه یو چې څنګه کوي توجه سره کوي بے توجهي کوي په خپل خوخه کوي پورا منځونه کوي نه کوي کله کوي کله نه کوي شو کې کوي شو کې نه کوي دته خو اقامت صلات نه وي لکه رسته په خبره دا پوهیږي چې دا خو د اسلامي حکومت هم ذمہ داری ده چې په خلکو به منځ کوي پته ولګي چې اقامت صلات دا په خپل خوخه یوازې نه کیږي اقامت صلات ډیره عظیمه خبره ده ډیره وړه خبره نه ده نو منځ د بے حیايي نه او د ګنا نه بندول کوي اوله خبره خدای چې منځ دویمه خبره ده چې منځ به اره د بے حیايي نه او د ګنا نه بندول کوي او د ناروا نه بندول کوي چې ته د منځ په حیثیت باندې سوچو کې چې دا منځ د اسلام په ټولو عبادتو کې یو جز دی اسلام یو کل دی او دا منځ دا غنه یو حصہ ده او د مسلمانانو غم دار چې دی دا منځ د اسلام نه را دی خوا کړی یا صرف منځ ته هغه اسلام او دین ویل دي او بیا د منځ نه هغه تمه کول غواړي چې کومه تمه د هغه منځ نه کېږي چې کوم د اسلام د یو جز په حیث باندې لکه دا غړې راواله چې د دې غړې د استلو کې دا خصوصیت دی چې دا سړی ته ټیم خي نو غړې کې دا استنه وتا ته ټیم له خي چې دا پرې غړې کې فټي او دا غړې ټیک روانه وي چې دا غړې ټیک روانه نه ونه بیا دې د استنه ټیم نه خي اوس یو خيار د زمانه راشي او د استنه نه د غړې نه استنه رو باسي او په دې لاس کې کیدی یا د پلاس کې نه د رخمو په کپړه کې کیدی د سونه په پلیټ کې کیدی نو د غړې نه چې د استنه را لری کړی نو هغه بیا تعالی ټیم نه درکړي او ته پته نه چې خیر دا ما ته ټیم خي جلس بجې شوي کې یو لښوي دا سترګې لیدل کوي او دا سترګې چې په دې وجود کې فټي او په دې جسم کې سایي نو الله دا سترګې لیدل کوي او کته دا سترګې د وجود نه راوباسي او په پلیټ کې کېږي دا بیا لیدل نه کوي دا جبه پر خلک چې دا خبرې کوي او چې دا جبه کټ کوي او بیا په پلیټ کې کېږي نو دا بیا خبرې نه کوي په دې وجود کې د زمونږ ډېر زیات آزادي مونږ ته پته نشته عام سړی نه تاسو کوي او زمیدار سړی نه چې په دې وجود کې دا ګرده شکار کوي په دې وجود کې دا جګر شکار کوي دا زړه پکې شکار کوي دا دماغ پکې شکار کوي دا کولمې پکې شکار کوي ناغه وایي چې یاره ما ته څه پته ده دته د پته نشته خو جګر خپل کار کوي دته د پته نشته خو ګرده خپل کار کوي دته د پته نشته خو هاضمه خپل کار کوي دوران خون خپل کار کوي نظام هضم خپل کار کوي دا دې لپاره بیا ضروري نه ده خدا خو مونږ ته قرآن نه ښودل علم مونږ ته راکوي که نه ستا په دې وجود کې ستا په دې نظام کې د اسلام په دې نظام کې د منځ دا کمال دی لکه تا ته یې ووایي چې ستا په دې وجود کې د دې ګردې دا کمال دی ګرده به هله کار کوي چې سړی ژوندی او ګرده په دې وجود کې دننه فټي دا ګرده راوباسي بیا هغه کار نه کوي چې کوم په دې وجود کې کوو د مسلمانانو غم بیا دا چې هغه بیا مونځ د بدن بندول کوي یاره مونځ ډېره هم شی دی یاره جي که مونځ که نه بس هر څه به ټکي
او ځینې خو پکې لادان ما اورېدلي و یاره مونځ دې ته وایي چې مونځ مې وکړو چې څه مې غوښته چې سلام مې وګرځاو نو هغه څه پراتی ها لکه دا مونځ د کاروبار دا د نوکرۍ قائم مقام دی دا د کاروبار قائم مقام دی دا د دکاندارۍ قائم مقام دی دا ته د دې لپاره مونځ کې چې دنیا کې څه غواړې چاته ته ملاویږي الله وایي واقم الصلاة لذکري مونځ دې لپاره کوه چې زه درته یاد یم ته به مونځ باندې دنیا غواړې ته به روژه هم دنیا غواړې یاره روژه به د روژه شي چې ماښام روژه ماتوم او چې د خدای نه مې 10 کروړه روپۍ غوښتي چې هغه بس بنډل راته د بر نه یو ټپ وکړي او بس په پلیټ کې راته پیسې را پرېږدي نو دا خو مونځ نه شو دا خو روژه نه شو دې لپاره کاروبار وکړه خدای لاس او خپې درکړي سفر یې وکړه ګرمي تېره کړه یخني تېره کړه سفر یې وکړه محنت وکړه مزدوري وکړه تجارت وکړه کاروبار وکړه مونځ او روژه دا به عبادت دی نه اوس کاروبار نه دی نو د دې دا د اسلام د باقي شیزونو سره او د باقي د عباداتو سره او د عقایدو سره او د اخلاقو سره یو بل سره وتړدار شو مصیبت دا دی چې د خلکو په دماغو کې تر څو پورې دا خبره نه ناسته چې اسلام یو کل دی دا یو مشینري ده یو لوی مشین دی دا جنریټر دی دا ورکوټه غوندې دا پنکه ده دا بله مشینري ده دا کیمره ده دې کې دننه وړې وړې پرزې دي دا دې پرزې خپل یو کار دی نو تا ته یو خو د دې پرزې دا کار دی د دې ماهرین دي څوک چې په دې څیزونو پوهېږي هغه ته پته ده دا ګاډي چې وسپړي او دا ټوکړې ټوکړې کې هډوکې کې دا انجن چې وله وسپړي نو عام سړی چې ورته ګوري یاره دا پکې څه شی دی او دا پکې د څه دپاره دی بس هغې باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه څوک د هغې انجینر هغه ته پته ده چې انجن کې دا پرزه څه کار کوي دا پرزه پکې خرابه ده بهي شی ولاړ دی نو هغه به بیا سپړي او بیا به پکې هغه پرزه سیټ کوي او ډېره لویه قصه یې بیا نو داسې د دې مانځه مسله هم ده داسې د دې روژې مسله تا مونځ چا د اسلام نه مونځ راواغسته راپشای کړو او وایي زما خو دا پوره دی زه خو په دې پوهېږم هغه بل ته ذکرونه راواغسته بل ته قبرونه راواغسته بل ته خیراتونه راواغسته د ړندو اتي یې جوړ کړو نو د اسلام نه د ړندو اتي مه جوړوه دا خو یو کل دی د دې اجزا دي اوله خبره دا ذهن کې نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ بندول کوي د بې حیایۍ نه لکه یو سړی وایي زړه پمپینګ کوي یو سړی وایي چې جګر یې نه جوړوي یو سړی وایي چې ګرده دا کار کوي پلانکی دا کار کوي دماغ دا کوي نو داسې قرآن تا ته دا وایي چې مونځ دا کار کوي څنګه به کوي نو هغې باندې ته پوه شوې چې هله به یې کوي چې دا په وجود کې فټ وي وجود کې روح او ساه او دا پرزې د یو بل سره کنیکټډ تړلې د یو بل سره په لینک کې په رابطه کې مضبوطې د یو بل سره که ډیله ډیله یا سکروګان مو هغه سکروګانې ډیلۍ بیا هم کار نه کوي دا یو خبره ده بلې خبره سره چې په کوم طریقه تړلې شوې ده هغه طریقه هغه لاین هغه لینک په منځ کې کمزوری بیا هم هغه کار نه کوي لینکونه به وله مضبوطې یعنې بیا پوره کار نه کوي زمونږ د هغې لینکونه خو مضبوط نه دي شلېدلي دي بلکل پته هم نه لګي د یو څیز او د بل څیز په منځ کې هېڅ د عقیدې او د مانځه په منځ کې ربط نشته د مانځه او د روژې په منځ کې ربط نشته د روژې او د حج په منځ کې ربط نشته د اخلاق او د اعمالو په منځ کې ربط نشته د عقیدې او د عمل په منځ کې ربط نشته دا ربط به را پیدا کول غواړي دا به هر څه د یو کل حصه ګڼې نو هله دې نه بعد ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر دا الله ذکر دا ارسنه لوی دی که په مونځ کې مقصد د الله ذکر نه نو دا مونځ بیا بې فایدې دی په جهاد کې چې مقصد د الله تعالی یاد نه و او د الله تعالی د دین غلبۍ مقصد نه و نو هسې جنګېدل او هسې ډزې کول هم جهاد نه دی هسې ډزې خو هر څوک کوي او هغه کافر هم ډزې کوي یا بل ورځ په مصر کې تا لیدلي دي چې مسلمانان مونځ کوو د مصر فوجیانو ظالمانو روسي دغه ته څه نشي ویلی یهودیانو ته هغې باندې ډز نه کوي دا ظالمان او په مسلمان مونځ کوي په هغه باندې ډز کوي نو تش ډز ته خو جهاد نه وایي ولذکر الله اکبر او ولذکر الله اکبر د دې دا معنی هم د ذکر الله د دې ذکر اضافت د لفظ د الله ته اضافت د مصدر به فاعل ته دی که مفعول ته
نو اوسه پورې خو داسې ترجمه وه چې اضافت مفعول ته دی چې ته الله یادې، خو دا داسې هم کېږي چې اضافت د ذکر دی، لفظ د الله ته اضافت د مصدر شي فاعل ته، ولذکر الله دا خو ته الله یادې، نو تعالی الله تعالی دونه صدر کوي. خو ته د دې نه خبر یې چې د دې یو بل مفهوم دی، هغه دا دی چې ته الله یاد کړې نو الله تا یادوي، او هغه بیا ډېر لوی شی دی. مونځ د بې حیایۍ نه بندول کوي، دا هغه مونځ دی چې ته الله یاد کړې او مونځ وکړې. خو چې ته الله یاد کړې او مونځ وکړې نو دا یوه فایده شوه. خو تا ته پته ده چې ته الله یاد کړې او مونځ وکړې، نو بیا د دې په نتیجه کې الله تا یادوي. نو چې الله تا یادوي نو د هغې بیا فایده څه ده؟ نو اکبر، هغه بیا ډېره غټه ده، د هغې نه ته نه خبر. هغه په قیامت کې پته لګي چې هغه څومره لویه فایده ده. اخو ډېره عظیمه خبره ده. ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون، او الله تعالی ته پته ده چې تاسو څه کوئ. بل آیت الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، مکه معظمه کې خلکو ته ویلې شوي وو چې خلکو له جواب مو ورکوي. دی به وایي نه یاره جي په مونږ ډېر زیاتې کوي، مونږ جواب ورکوو. الله تعالی ورته وایي منځونه کوئ او لا جواب مو ورکوئ. او د منځونو د کولو په نتیجه کې به په تاسو کې هغه قوت را پیدا شي چې بیا به درته زویم چې ورځئ پې، نو بیا به تاسو کې هغه قوت را پیدا شوی. ګوره دې آیت کې دننه یو ډېر ډېر ربط دی. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، دی خو زور کوو ویې نه ورځو پې. الله ویې دا لاسونه م رابند کې. خو څه وکړې چې یو سړی وایي چې زه د دشمن له جواب ورکوم، زما یو دشمن دی، مګر دا زوی او د پلار په منځ کې بحث روان وي. هغه زوی د پلار ته وایي چې بابا دې سړي خو زیاتی کړی دی، تا سره هم زیاتی کړی دی، ما نه جایداد اخیستی، کوټۍ اخیستی، پټۍ اخیستی، دی کړي، زه خو دې سړي ته جواب ورکوم. پلار ته وایي نه بچیه لږ صبر وکړه، لږ تیاري به کوو، لږ ځان به ورته تیارو، داسې فوري غوندې بدل اخیستل ښه نه وي. نو دې معنا دا ده چې ځان به ورته تیارو، نو بیا به هله په دې سړي ورځو. دا معنا خو نه ده چې بس اوس وده کېږه، خوبونه کوه، بیا به یو وخت راشي. نه، دې معنا دا ده چې موقع ته انتظار کوه، د موقع په تلاش کې اوسېږه، ځان ورته مضبوط که. ګوره چې د ده د کمزورۍ وخت کم یو را روان دی، د ده کمزوری پهلو کم یو دی چې په داسې وخت کې پې ګزار وکړې چې دا ډېر کمزوری او ستا ډېر کم وسایل استعمال شي او ستا د غلبې امکانات زیاتي. نو دلته قرآن دا وایي چې خلکو وایي چې موږ په دې ورځو، جواب وله ورکوو. الله تعالی ورته وایي چې ګوره نه، کفوا ایدیکم، دا لاسونه م رابند کې. چې لاسونه م رابند کې نو تیاري شروع کې. هغه تیاري دا ده چې واقیم الصلاه، مونځ کوئ. ګوره مونځ د جهاد تیاري ده، مونځ د جهاد تیاري ده. او چې مونږ د جهاد تیاری نه وی نو فرعون به په بني اسرائیلو باندې منځونه نه بندولې. فرعون په دې باندې پوهېده چې دا منځونه چې دی کوي دی کې چل دی. ګوره ابو لهب هم په دې باندې پوهېده، ابو جهل هم په دې پوهېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه معظمه کې مونځ کوو نو تا ته پته ده که نه، بلکل اولنۍ سورت سوره العلق د دې په آخره حصه کې څه وایي؟ ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ته خبرې د هغه سړي نه چې زما بنده ځان لمونځ کوي نو دی بندوي. دا ابو جهلو چې نبي علیه الصلاة والسلام بالکل د ابتدایي دور کې چې لا هغه د مکي سورتونه هم ټول نو راغلي، مدني سورتونه او جهاد او اقامت الدین او غلبه او قتال او جنګونه او سرونه وال، دا خبرې پکې لا نه وې. هجرت او جهاد پکې لا نه و. صرف دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت الله کې ځان لمونځ کو، نو چې مونځ کو نو ابو جهل ورته وی چې دا کار دی بیا وکړو پر 60 بدل خپه کېدم او دا 60 بدل پرې مکه پورې عمر وړم. نو الله تعالی دا غي خبر وکړه، وی ارایت الذی ینهى عبدا اذا صلى، ته خبرې دا غسړی نه چې زما دا بنده صرف ځان لمونځ کېم دی نه پریدي وته. فرعونیان هم دا شی وکړه. رستو آیت کې دا راځي چې فرعون لګېدلی و د بني اسرائیلو جماعتونه یې بند کړي وو. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة. خیر دی په جماعتونو کې هم نه پرېږدي، په کورونو کې منځونه وکړي، څه کورونه مرکزونه کې او په هغه کورونو کې منځونه شروع کړي چې خلکو ته پته وي چې دا مرکزونه دي د مانځه، دې محله کې دا کور دی دلته به راجمع کېږي، دې محله کې دا کور دی دلته به راجمع کېږي.
خلق چې دین هغه بیا نه برداشت کوي دا مونږ چې مونږ یو با دشمن په دې پوهیږي هغه نه برداشت کوي نو ځکه تا ته ویخه چې ته مونږ کوه دشمن ستا مونږ نه برداشت کوي ینها عبدا اذا صلى دا نو کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة ځکه چې دا مونږ دا جهاد تیاری ده فلما كتب عليهم القتال چې کله په دې باندې جنگ فرض شو چې اوس په ورځه نو اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله بیا په کې داسې کمزوري خلکو هغه د خلکو نه داسې یریدل لکه د الله نه چې یره پکاري وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال خدای دا جنگ را باندې ولې فرض کړ لولا اخرتنا الى اجل قريب د دې د پاره نوې باندې خدا وا چې موږ پوره تیاری نه کړې او قران وایي چې اصل کې دا باندې وا ځکه چې رست قران پسې وایي قل متاع الدنيا قليل پته ولګي چې داته چې د غزان مخ اړې نو دا په دې وجه نه لږه تیاری نشته دا په دې وجه اړې چې د دنیا سره د مینه ده او مونږ ته ماوي چې مونږ کوي چې د دنیا سره د مینه کمیږي نو دا خو بس نوی خلکو دا بس کمزوري خلکو ورنه حقیقت کې چې هغه کم اصل مسلمانانو هغه خدا نه وکړي او فريق منهم یو ډله پکې راشي چې کمزوري خلک دین دا معلومه شو چې مونږ دا د یو ډېر لوی مقصد د پاره تیاری ده د چا مونږ د ډېر لوی مقصد د پاره تیاری نه هغه مونږ نه کوي هغه مونږ د مقصد نه به خبره ده رست پس نور آیاتونو ته بیا سوچ کوا واوحینا الی موسی واخیه من وحی وکړه موسی علیہ السلام او دا غرور هارون علیہ السلام ته ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا چې په مصر کې د خپل قوم د پاره سکورونه مقرر کړي جمعهونه خېدل روان کړی دي جمعهونه کې نه پری دي او کله په نور په یو بل انداز کې ورشم نو تاسو به حیران شئ چې په کوم ځای کې جمعهونه روانول شي هلته رواني او چې په کوم ځای کې روانول نشي کنه هلته د مونږه فلسفه ورانه کې د خلکو په دماغو کې هلته داسې خلک مقرر کی چې خلک منځونه کوي په د مونږ د فلسفې نه د خبرولو لارې ورته بندي کړي داسې خلک د خلکو په مزغو مسلط کړي چې هغه د مونږ او د قران او د جمعه داسې استعمال ورته په دماغو کې ورواچي چې هغه اسلام د اصل فکر نه ډېر زیات لري او دا چې بزن پويږي د خیالي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا د خیالي زه خو خدای ډېر نږدې ما او زه خو رښتیا مونږ کوم او زه خو رښتیا تلاوت کوم خو هغه بالکل د خپل مقصد نه ډېر لري استلې بدغه خبره کافی ده د پوهه خلق لپاره ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة منذ بنپره په اس حالت کې وبشر المؤمنين او داس مؤمنانو ته زیره ورکا نو منذ دې دا د تیارې د پاره دا د مسلمانانو د یووالي د پاره دا د مسلمانانو د بیدارۍ د پاره دا د دشمن په مقابله کې د الله تعالی د مدد د حقدار کېدو د پاره د استقامت د پاره په سخت کې په اسلام باندې د ټینګ پاتې کېدو د پاره دا ډېر لوی کارګر نسخه ده دا نسخه ډېر زیات لکه چې د فرعون د ظلم په مقابله کې الله تعالی دې ته چې کومه نسخه خو دا هغه منځو پته ولګل چې په منځ کې ټول خبرې شامل دي اوس که څوک د دې مون نه خبره نشته کوي چې په دې منځ کې کومه خبره شامل ده نو دا بیا د غلطی ده د نه پوهه په دې باندې چې دې کې څه د بیا موږ نه زده کړې فویل للمصلین دا څه خطه برکیږي خدای دې نه خبر نه دي موږ کې واقعي د دومره کمالات روزه په کال کې یو لس میاشتو کې په یو لسمه میاشتو موږ خو سار او مازیګر او ماښام او ماسوتن دا مسلسل دینه څوک نه دي خبر دا دومره مسلسل عبادت دا دومره په اهمیت باندې عبادت دا څه معمولی خبره خو نه ده دې کې ډېر زبردست تیاری دلته وګورئ د فرعون په مقابله کې د ټول نه لوی تیاری مونږ دا چې شعوري مونږ بیا دا غي نه بعد ګورئ ځکه خو اسلامي حکومت دا ذمہ داری ده اسلامي حکومت راځي نو ټول نه ولنه کار به شي سورۃ حج کې الله تعالی فرمایي الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تدیر موږ پس مکه کې اقتدار او اختیار ورکو نو دی به ولنه کار دا کوي چې اقام الصلاه دی به په خلکو مونږ کوي
خپل به مونږ کوي په نور به مونږ قائموي وآتوا الزکات او د زکات نظام مونږ په فورا د ډوډۍ غم د غریب د خېټې او د غریب د ضرورتو غم دا چې په سوشلیزم په خلک رواني کنه دا د ساده ځان اسلام چې د غریب د ډوډۍ کوم تنظیم کړی دی رسته معاشي مسله مستقل بحث دی په دې کې برازي خدا شي یو نظام په دنیا کې نشته چې وته وایي چې غریب له ډوډۍ نه ورکړي نو ته خدای نه منې ته قیامت نه منې ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين چې یتیم له دکې ورکړي او د غریب د ډوډۍ تنظیم نه کوي دا قیامت نه مني اسلام خو د غریب د ډوډۍ تنظیم نو وایي چې اسلامي حکومت راشي نو اسلامي حکومت صدا سي ستاره پاره داسې غم نه دی چې ته دا خو به یو غم په ما راشي غم نه دی دا خو د الله د بندګۍ او نظام دی په دې کې د الله تعالی د بندګانو د فائدې خبره ده مونږ دی د غریب د ډوډۍ تنظیم دی معروف او نیکی او خکارونه دا عام کول دي او د بدو لارې د بهایه او د ګناه او د ظلم او د فساد لارې بندول دا کار دی وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر اوس به دا خبره ذهن کې اچول غواړي او په دې اخیری نقطه به نور باقی بحث کوو چې اسلامي حکومت ذمہ داری ده موږ په خپل موږ کوو کنه یاره اسلامي حکومت ته څه ضرورت ده موږ کوو دا تاسو دا موږ کوئ حکومت یو کنه تاسو موږ کوئ وای دا موږ کول دي موږ قائمول نه دي دا ادا د صلات خدا ته مصلي خو شوي خو ته مقیم الصلات نشوي ته موږ قائمون کې نه پته ولګي دا د اسلامي حکومت کار دی نشه د اسلامي حکومت کار دی نو دا بیا انفرادي تور نه کی دا د اسلامي حکومت نه بغیر بیا موږ نه قائمي څنګه راته د اسلامي حکومت نه بغیر موږ نه قائمي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با خپل عمال تلکل نافع خبره کوي عبد الله ابن عمر بلکل امام مالک رحمه الله په حواله ده تویم مالک عن نافع عن ابن عمر چې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ بلکل خپل عمال تا چې ان اهم امورکم عندي الصلاه فمن حفظها او قال حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع زما په نسبانه استاسو په سرکاري کارونو کې د ټولو نه بنیادی کار مونږ دي په سرکاري کارونو کې ان اهم امورکم عندي ما چې کوم کار د پاره ته مقرر کړی پای کې پر سرکاري کارونو کې د ټولو نه دا ګورنمنت کار دی دا سرکار کار دی چې د سرکار چې کوم ملازم دی دا مونږ کوي او د مونږ نظام به قائموي په خپل به مونږ کوي په خلکو به مونږ کوي من حفظها چا چې د دې مونږ خیال وسات حافظ عليها همیشه دا مونږ کو فقد حفظ دينه د خپل دین حفاظت ومن ضيعها چا چې دا مونږ ضایع کړ فهو لما سواها اضيع نو پته ولګي چې دا بټول کرپ دا بټول مفسدي دا بددیانتي دا بغلی دا بیا سرکار کار د سرکار د پاره بیا نه کوي د قوم خدمت بیا نه کوي دا د خپل خېټه خدمت کوي د بزان لراغله د نوکری د دې لپاره اختیار کړی چې خپل فائدې ته وکړي د قوم فائدې لپاره بیا دا کار نه کوي ځکه د الله تعالی امانت نه پوره کوي نو د قوم امانت به څه پوره کوي د باندې اعتماد دی دا بددیانت دی دا د اسلامي حکومت کار یو دو حدیثونه به کې نور وای نو بیا به ال درته پته لګي په یو حدیث کې راځي د حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسند احمد ابن حنبل کې هم نور کتابونو کې چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه یو زمانہ براشي چې د اسلام د زنجیر نه به یو کړه کمزوري کیږي یا با ماتی او پریوزی با کل من قضت عروه تشبث الناس بالتي تليها چې یو کړه ته کمزوري شي یا را پریوزی نو خلق باغ بل راټینګ کی زدا خاصم پریوتا او دا بل راټینګ کی فاولهن نقضا الحكم اولنا کړه چې هغه کمزوري شي
هغه به اسلامي حکومتي، هغه به خلافتی، هغه به د مسلمانانو اجتماعي نظامي. خلک به وایي چې په اسلام کې حکومت نشته، په اسلام کې سیاست نشته، په اسلام کې خلافت نشته. بس دا خو منځونه دي او روجي دي او ځان له ذکرونه دي. بس کېنه ته چا منې کړی؟ نو ته په هندوستان کې چا منې کړی وي؟ ته برطانیه کې چا منې کړی؟ نن ما په اخبار کې ولستو چې په روس کې 8,000 جماعتونو کې لګیا دي، تراویح دي او منځونه دي. صرف یو چین دی چې په چین کې پر سینکیان د امون سره چې کومه لګېدلې صوبه ده، په دې کې دننه په کالجونو کې په خلکو باندې روژه بنده کړې ده. روژه به نه نیسي. زه حیران یم چې د کالج د روژې د نه نیولو سره څه تعلق دی. یو طرف ته مې دا خبر واورېده چې پرون په برطانیه کې په یو کالج کې په یو سکول کې یو ماشوم وبسکي، د 10 کالو ماشوم دی، خپل بوتل راځي، نو هغه ټیچر ورسره، ټیچر مسلمانه نه ده، هغه ورته وایي چې بیټا ته ګوره که نه، ته چې دا وبسکي نو دلته داسې ماشومان هم دي چې د هغې روژه ده، نو د هغې په مخ کې کم از کم مسکه. نو هغې به بیا شکایت کړی دی، مور ته حل ویلی دی، هغې شکایت کړی دی. خو هغه ماشوم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې دا زما ټیچره چې دا متعصبه نه ده. صرف د دې وجې نه ما ته ووایي چې مسکه چې په دې کلاس کې داسې ماشومان وو چې هغې روژه وه، نو ما ته یې وایي چې د هغې روژه ده، د هغې به مخکې اوبه ولسکي، د هغې لحاظ وساته، پټ اسکه خیر دی. خو بل طرف ته مې دا ولستو چې په چین کې وایي چې کالج ته راځې نو روژه به نه نیسي. روژه نیول ستا دپاره نو دا خبره ذهن کې کېنوي. ښه ان اهم امورکم عندي الصلاه. او دویمه خبره فاولهن نقضا الحكم، چې اسلامي حکومت نه وي او اسلامي خلافت نه وي، نو بیا به کله خلک د روژې ته نه پرېږدي او کله به لمانځه ته نه پرېږدي. واخرهن الصلاه، چې بیا اسلامي حکومت ختم شي نو بیا به خلک وایي د منځونو ته مجت نشته. نو کم خلک چې هغه وایي چې دا منځونه راټینګول غواړي او دا منځونه پاتې دي او منځ ډېر اهم دی، نو هغه ته ووایه کاکا په دې ځان پوهېږه چې کوم د منځ اهمیت دې په رښتیا په دماغو کې، نو اسلامي حکومت به راولې نو هله به منځ بچ کې. اسلامي حکومت نه بغیر ته څنګه منځ بچ کې؟ یا منځ نه بچ کېږي. فاولهن نقضا الحكم، اولنې کړی چې د اسلام نه پرېوځي هغه به د اسلام خلافت نظام، د حاکمیت خبره. حاکمیت وایي د جمهورو په کار دی، د عوامو په کار دی. نو چې حاکمیت د عوامو شي او د الله تعالی د حاکمیت نه خلک انکار وکړي، مسلمان ته انکار کوي، نو بیا به آخرهن الصلاه، نو بیا به مونږ څنګه راټینګي، بیا به جماعت څنګه راټینګي. بل حدیث واوره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، د حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے د بخاری شریف کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ مالا یو خصوصیتون را کړی دي، یو خصوصیات مالا را کړی. نو پاگے کہ یو خصوصیت دارے چې وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا، زما د پاره دا ټول ازمکه جمعاتم دی او دا د صفای ذریعم د تیمم پکې چې وبنمو مې کنه، چې کوم ځای کې ازمکه دا بس هغه له درد را پرېدا او بس تیمم وها او مونږ کوا، او چې کوم ځای کې ته ځای ملاویږي نو بس ته ودرېږه، د ازمکه ټوله پاکه ده. وجعلت لی الارض كلها مسجدا، دا ټول ازمکه د ما لپاره جمعات دی. یو خو هغه جماعت دی چې تا د هغې نه چاردیواري چاپېره کړی، دا خو هر سړی خو هندو هم پېژني چې دا جومات دی، هغه هر څوک پېژني چې دا جومات. دا چې کومې عامې ځمکې دي د دنیا، دا ټول ځمکه، دا ټول ځمکه الله تعالی وایي، نبي علیه السلام فرمایي دا مال الله تعالی جومات کړی. دا چې په کوم ځای کې د دیني تخت دی که نه، د منموهن دفتر چې کوم دی، دغه ځمکه هم جومات، نو هلته هم الله اکبر ویل پکار دی چې د دنیا جهان په کوم ځای کې کومه ځمکه ده نو دغه ځمکه جومات، هلته د الله رب العالمین. او جومات کې خو تا ته پته ده وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، جوماتونه کې به د الله نه بغیر د بل چا د لویه خبرې نه کوي. نو په دې ټوله ځمکه کې د الله نه بغیر د بل چا د لویه خبره نه ده پکار. ځکه چې خو علامه اقبال په دې خبره پوه شوی و، نو علامه اقبال ویلي و، وی مومنا را گفت آ سلطان دین مسجدی من ای همارو ای زمین. وی مومنانو ته هغه د دین بادشاه نبی علیہ السلام ویلی و چې مسجدی من ای همارو ای زمین، دا ټول د مخ د ځمکې دا ټول جومات دی زما دپاره. و الاما از گردش نه آسما مسجد مومن بدست دیگرا. خو دې ته وګوره، د زمانې حالاتو ته وګوره چې جومات د مسلمانانو
د کافرو په لاس کې ورغلی دی. ځمکه ده او په هغې کې د الله رب العالمین نوم یادول ګناه ده، ممنوع دي پکې، بند دي پکې، جرم دی. د الله د لویه خبره پکې کوي نو دا جرم ګڼلی کېږي. دا چې د ځمکې څومره ډېرې حصې دي چې په هغې کې د الله تعالی نوم اخیستل او د الله تعالی کبریایي او لویي بیانول جرم ګڼلی کېږي. او سخت کوشد بنده پاکیزه کش تا بگیرد مسجد مولای خش. د سړی مؤمني او د سړي فکر پاکي نو هغه به داسې ګڼي چې د ځمکې یو ټوکړه هم د غیر مسلم په لاس کې چې هلته الله اکبر باندې پابندي، نو هغه به داسې تړپاویږي او داسې به پرړېږي او داسې به بېقراره وي لکه جومات چې کافرو نیولی او په هغې کې الله اکبر نه پرېږدي، هغه به همداسې بېقراره وي. سخت کوشد بنده پاکیزه کش تا بگیرد مسجد مولای خش. څو پورې چې د خپل رب جومات نه آزاد کړی هغه پورې بدله خوند نه ورکوي ژوند تېرول. دا ځمکه جومات دی. بیا دې ته مه ګورئ چې لږ په دې پوه شو چې د اسلامي حکومت د دې مانځه سره څه تعلق دی. تاسو ته پته وي په دې جوماتونو کې کله کله داسې څه خبرې یوې ځاندې کړي څه چاټونه غوندې لګولي، هغه د څومره علم په بنیاد باندې فلانکې امام صاحب وایي چې څوک مونځ پرېږدي نو داسې به وي او چې څوک مونځ پرېږدي نو داسې به وي. د فقه مسله دا ده چې دا چې کوم څلور مشران علما کرام تېر شوي دي، مذهبونه خو ورته مه وایه. نن زمانه یو جوانه لږ تپوس وکړو، وایي چا راته تپوس وکړو چې ته په کوم مذهب کې وې؟ ما ورته زه خو په اسلام ویم. نه، مذهبونه خو څلور دي. مذهبونه څلور نه دي، مذهب یو اسلام دی، دین یو اسلام دی. او دا امامان چې دي نو دا معلمین دي، دا مدرسین دي، دا علما دي، دا خو د دین بیانونکي دي. دین بیانونکي څلور نه دي، زموږ سره په کروڑونو دي، خو دا څلور پکې زیات مشهور دي. دا د ټول استادان د دې رستنو خلکو استادان. نو ته دا ویلی شي چې په دین باندې پوهونکي دي. امام ابو حنیفه په دین باندې مونږ پوه کړي یو، امام شافعي مونږ په دین پوه کړي یو، دا زمونږ امام دی. امام مالک په دین پوه کړي یو، امام بخاری په دین پوه کړي یو، امام ولی الله په دین پوه کړي یو، الامام المودودي په دین پوه کړي یو. دا علما دي. خو مذهب او دین خو دغه یو دی چې اسلام دی. نور مذهبونه خو هندومت مذهب دی او عیسایت مذهب دی او یهودیت مذهب دی، هغه باطل مذهبونه دي، هغه حق مذهب نه دی. صحیح دین خو اسلام دی. اسلام خو دغه یو دی. امام شافعی والدین هم اسلام دی او که امام مالک والدین هم اسلام دی او که امام ابو حنیفه والدین. خبره خو ټوله په اسلام کې ده. داسې ځان له مذهبونه خو نه دي، ځان له دینونه خو نه دي. خو به هر حال چونکې امامان دي، مشران دي، استادان دي، لوی لوی استادان دي، لوی لوی معلمین دي، دین باندې ډېر زیات پوهېدل، خلک یې ځکه قدر کوي. په دې وجه قدر کوي چې په دین پوهېدل، موږ یې په دین پوه کړي. استاد نه به زده کوې که نه، ستا استاد به د بل استاد نه زده کړی او هغه استاد به د بل استاد نه زده کړی. یو مسله به یو ته ښه معلوموي، بله مسله به بل ته ښه معلوموي. نو امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، د دې دریو واړو بل اتفاق دا رایه ده چې چا مونځ قصدن پرېښود نو دا به وجلی کېږي. دا واجب القتل دی. اسلامي حکومت فرض دي دا چې دا سړی به وجني. البته په دې کې د امام احمد ابن حنبل رایه دا ده چې دا به ځکه وجني چې دا مرتد دی، او امام شافعي او امام مالک وایي چې دا به ځکه وجني چې مرتد نه دی، خو دا حدن به وجني. حدن دا حد دی، یو سړی دی او هغه قتل وکړو، نو دا قاتل باندې چې قتل ثابت شي قتل عمد، نو دا قاتل به په دې قتل عمد په دې سزا کې قصاص کېږي که نه. نو دا قاتل ولې وجلی کېږي؟ دا قاتل ځکه وجلی کېږي چې دا مرتد دی؟ نه، دا ځکه وجلی کېږي چې دا حد دی. یا دا چې سړی زنا بعد الاحسان وکړي، شادي شده او په ده باندې زنا ثابته شي، نو دا به وجلی کېږي، په کاڼه به ویشتی کېږي. دا ولې؟ دا مرتد نه دی، خو دا د حد دی. دا شریعت دله سزا ورکړې ده په دې وجه چې د ده د ګناه حد سزا دا ده. نو امام شافعي او امام مالک رحمه الله وایي چې دا د مونځ پرېښودونکی چې دی دا به وجلی کېږي، نو وایي دا به حدن وجلی کېږي، دا د ده د دې ګناه سزا ده. او امام احمد ابن حنبل وایي چې نه، وجلی کېږي خو به وجلی کېږي، خو په دې وجه به وجلی کېږي، دا مرتد دی. دا څنګه مسلمان دی دی مونځ نه کوي؟
تر دې چې هغه وایي چې روژه نه نیسي نو دا مرتد دی او دا به وجلی کېږي د ارتداد په وجه د حد په وجه نه. نو دا اختلاف خو د هغې مطلب دا وجلی کېږي به خو په څه وجه وجلی کېږي نو دا په هغې کې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه وجلی کېږي به نه خو والی کېږي به دونه به وغربولی شي اسلامي حکومت بیا دونه وغربوي چې یینې ترې وځي چې دا شرمن وله کم از کم د خرڅه وباسي. هسې نه چې دی په څپېړو مپېړو په سوک څپېړه اخوا دېخوا ووایي چې نه زخمي به یې کړي او بیا به یې جیل ته واچوي چې څو پورې هلته مونځ نه یې کړی او توبې نه دی ایستلی هغه پورې به په جیل کې پروت وي. نو دا د چا مسلک دی؟ ته به وایې د فقه دا نورې خبرې خو پرېږده ما نورالضا پېژنې یاره د مدرسې د یو طالب نه تپوس کوې یعنې قشخوانۍ ته ورشې جنګي مالې ته وایې ما له نورالضا راکړې نورالضا راواله دا د نورالضا عبارت مې دلته نقل کړی دی. نورالضا والا وایي وتارک الصلاة عمدا کسلا یضرب ضربا شدیدا چې د ناراستۍ د وجې نه پرېږدي مونځ او قصدن پرېږدي نو دا به والی کېږي سخت والو سره حتی یسیل منه الدم چې وینې ترې وبهېږي چې په دې پوزه وینې راماتې شي او یا دا شرمن د خرڅه وځي او وینې ترې راوځي دونه پورې به ووالی شي. ویحبسو یوازې په دې هم نه کېږي بیا به جیل ته دننه شي حتی یصلیها چې څو پورې دغه مونځ نه یې کړی هغه پورې به په جیل کې پروت وي. وکذا تارک صوم رمضان او چا چې د رمضان روژه پرېښوده نو هغه به هم داسې والی کېږي. او ولا یقتلو وجلی کېږي به نه څنګه چې دا درې واړه ائمه وایي وجلی کېږي به نه الا اذا جحده په هغه وخت کې به وجلی کېږي چې وایي مونږ نه کو انکار کوي چې انکار کوي د مانځه نه مسلمان دی نه بیا به وجلی کېږي ځکه انکار خو کفر دی. او استخف بها او یا مونځ ته سپک وګوري یا روژې ته سپک وګوري نو چې روژې ته سپک وګوري یا مونځ ته سپک وګوري یا ته نه انکار وکړي نو بیا خو واجب القتل دی او چې سپکې ورته نه دي کتلي او انکار نه دی کړی نو واجب القتل خو نه دی. نو دا راته ووایي چې دا نورالضا مولانا مودودي لیکلې ده که سید قطب شهید لیکلی ته وایې چې دا د اسلامي حکومت خبرې د مولانا مودودي خپلې خبرې دي نو دا راته ووایه چې اسلامي حکومت نه وي نو تا ته ما وایي چې اسلامي حکومت وي نو د هغه اولنی کار مونځ دی. ته وایې زه خو د حکومت نه بغیر مونځ کوم نو ما نرشه که نه دا بار چې ګرځي او دا شوباړي چې مونځ نه کوي نو دا ته والی شي نو ته به وله یو ډب ورکړې او ستا له به سرمون وباسي. ته به وایې چې زه بیا دومره ووهم چې مړ نه شي او صرف وینه ترې وبهېږي هغه به وایي زه بیا دومره ووهم چې د پیژنګلو نه وځي نو بیا به څه کوي؟ نو دا د اسلامي حکومت کار دی که دا ستا کار دی؟ نو څنګه مونځ قایمول دی؟ یاره دا نورې خبرې پرېږده چې د غم نه لاس پرې کول دي او زناکار د سزا ورکول دي او د اسلامي حدود حفاظت کول دي او ظلم ختمول دي او په عدل او په انصاف فیصلې کول دي دا ټولې خبرې خو لا رسو دا صرف یو مونځ چې ته راوالی او د خپله فقه راوالی نو ته به په دې پوه شې چې مونځ قایمولو دپاره اسلامي حکومت پکار دی. اسلامي حکومت نه مونږ څنګه قایم پته ولګېده چې مونږ د هغه پورې نه قایمېږي چې څو پورې اسلامي حکومت نه وي ځکه چې دا کارونه به څوک کوي؟ سزاګانې خو بغیر د اسلامي حکومت نه بل څوک نشي ورکولی. په دې خو مونږ پوهېږو په دې خو د ټول امت اجماع ده. تفسیر قرطبي راواړوی نور کتابونه راواړوی په دې د امت اجماع ده چې سزاګانې به اسلامي حکومت ورکوي. یو عام سړی سزا چاله نشي ورکولی. سزا به هغه څوک ورکوي چې چاله ډوډۍ هم ورکولی شي. چې سزا ورته ورکوې او ډوډۍ نشي ورکولی تنخوا نشي ورکولی د ظالم نه بچ کولی نشي دغه مسلې نشي حل کولی نو ته د سزاګانو لپاره نه سزاګانې به هغه څوک ورکوي چې څوک د خلکو فریاد اورېدی شي د خلکو مسلې حل کولی شي. نو مسلې حل کول د خلکو اسلامي حکومت حفاظت کول ویږي به خبره او دا په عدل او په انصاف باندې فیصلې کول دا د اسلامي حکومت کار دی. اسلامي حکومت قایمول د لمانځه لپاره ضروري دي. زه خلکو ته حیران یم چې تش د مانځه خبره په دماغو کې ده او یاره جي مونږ خو صرف د مونځ خبره کوو. نو زه هم د مونځ خبره کوم خو ته خو په دې مونځ هم چا نه پوه کړی ته په دې مونځ صرف ځان پوه کړه ځکه چې قرآن وایي چې الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة مونځ د اسلامي حکومت اولنۍ ذمه داري ده. پته ولګي اسلامي حکومت نه بغیر مونځ قایم نه دی. مونځ به هله قایمېږي چې اسلامي حکومت
بیا په اخر کې صرف یو دوه حدیثونه درته وایم او دا تا ته پرېدم چې ته په سوچو کې دا قصې څه دي. یو حدیث کې دا راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل لا تقوم الساعه نب قیامت بن راځي حتى يتباهى الناس في المساجد تر دې چې خلق په جمعاتونو کې په یو بل باندې فخر شروع کړي. درې دوه معنی دي. یو معنی دا ده چې خلق جمعاتونه د یو بل نډیر زیات ښه جوړ کړي نه یو سړی بل ته وایي چې پرې د خور پلقه مړستا چې جمعات دی تراشه زموږ جمعات وګوره څنګه مرمر مې پکې لګولې دي شیشې مې پکې لګولې دي دومره کرونه روپۍ مې پکې ولګولې فانوسونه مې پکې لګولې دي وایي په خبره باندې ایر کنډیشن مې پکې لګولې ده مستا بس جمعات نو جمعات د دې لپاره ده چې ته په بل باندې د بل باندې فخر کول په هر شي کې ناروا دي. په دې جمعات کې خدای جمعات خو د فخر شی دی نه. جمعات خو د دې خبره شی نه دی چې د انکو پښتو شی. جمعات خو د الله د عبادت او د بندګۍ لپاره دی. علامه اقبال په یو ځای کې ویلیو وایي په خبره وای دا د سنگ مرمر او د جمعتونو چې جوړ شو کنه نو هغه روحیت ختم شو. ناغه وای میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کے حرم اور بنا دے. وای هغه د خاور نه چې کوم حرم جوړ دی کنه پاره کې چې هغه مونږ او هغه عبادت او هغه سجده کې مزه کوي هغه څنګه مرمر په دې جمعات کې نه کوي. لکه اصل شی روحانیت دی پای کې څومره سادهګي خوان کوي. خدا خبره به کوم ځای نه رااله او بیا خلک دې ته نه ګوري چې مونږ په کې څوک کوي که نه کوي خو بیا دې ته ګوري چې یاره د هر ځای نه چې خو پیسې را پیدا کا او جمعات جوړ کړ او بیا پسې اخوا که نور لاو شي نو بیا خلکو د فرقې په نوم باندې جماعتونه جوړ کړ. مساجدهم عامره وهي من الهدى خراب. جماعتونه خو آباد دي وهي من الهدى خراب. د هدایت تنظیم پکې نشته. یو پکې خپل فرقه ډنګي او بل پکې خپل فرقه ډنګي. یو وایي که په زور امین وای دلته برازي او که په زور نه وای دلته بند راځي. ابل وایي که په پټ امین وای دلته برازي او که په پټ نه وای دلته بند راځي. دلته زور والا لپاره ځای نشته. اخر دا مسلمانانو جماعتونه دي کدا فرقو جماعتونه دي. په جماعت د پاسه لیکلي دا د فلانکې فرقې جماعت ده دا د فلانکې ډلې جماعت ده. وای جماعت خو د اسلام جماعت ده. په دې کې د ډلې جماعتونه د کوم ځای راځي. جماعتونه د ډلو لپاره نه. جماعتونه د هندو په جماعت باندې دې تاسو درو د کومه فرقې ده. بد جماعت نوم د اسلام ده کنه. په جماعت دې د مسلمانانو لپاره چې مسلمان برازي په دې کې به مونږ کوي نه مسلمان یې هغه بل مغبته وي. امخ ورته تاسو وکړل کنه په برتانیې کې چا کوی استره او جماعت تراغه او په دې طریقه چې مونږ نه کوي باطل چې دا ویټا ټوپه چې په سره دا باطل ټوپه لري کې بغیر ټوپه نه مونږ کوي ټوپه سره مونږ باطل او دا باطل کول او یو په چا کوو بل په چا کوو. نو ته مسلمان خدای مې نه خطا کوي. خدای خطا کول نه کوي. خدای په هم لار روانول کوي. خدای زموږ په پښتو کې خبره وي خدای مې نه خطا کوي. خو چا ول پر دماغو کې ساچ ولي نو دې بیا په ځان پويږي نه او وته وي ورشه ورځه په سترګې لسري دي نو ورځي په خلکو باندې غجماتونه ورس کول کړه. او بیا او اوباما هم سره بیا راځي او موږ ته ګلې کې په مصر کې بل کال چراغله وې زما په امریکا کې په یو ځل کې په جمعات کې حمله نه شوې استادو په جمعاتونو کې حمله کیږي او کيم دغه ظالم نو دا څنګه کوي چې هغه خلکو به وي چې هغه لرګي هغه وسپنه او دغه خبره وکنه چې هغه پیغور ورته وکړو هغه وسپنه هغه تبر چې دی وې دی ونه ته پیغور په څنګه به برابر کړي ټک ټک مې کړی کنه نو هغه وته وی چې د لاش کې د پکې د لرګي نه نو تاسو ماته سویلې وی خو د لاش کې در پکې د لرګي دی زما سره در سره دی نو چې اوباما به مال څه پیغور راکړل چې تاسو په جمعه کې ډز کیږي چې زما مسلمانانو اوباما ایجنټان نه په مصر کې دغه حالت دی او دلته دا حالت دی او بل ځم دا حالت دی. نو ځکه اوباما مونږ ته پیغور کوي ځکه وایي چې په امریکا کې جماعت محفوظ دی او تعالی جماعت محفوظ نه دی. نو اوله خبره خدا ذهن کې کینوي. دویمه خبره مشهور یو حدیث دی د ترمذی چې 15 نخې د قیامت یو نخه پکې دا چې وظهرت الاصوات في المساجد یا وارتفعت الاصوات في المساجد. په جمعتونو کې به خلک چغې شروع په جمعتونو کې به زنده‌باد او مرده‌باد وایي
یا په جماعتونو کې چغې شروع کړي نو د چغو یو معنا دا ده چې هر سړی به پکې خپله ملکي او خپله سرداري او خپله مشروطي به پکې خرڅوي. کم خیالي په دې دیهاتونو کې په دې دیهاتو کې چې ته یو کلي ته لاړ شې که نه زما دا تجربه ډېره ده یو کلي ته زه لاړ شم که نه ناشنا یم نو هلته به یو سړی پوه شي چې ناشنا سړی راغلی دی نو هسې به په جومات کې څه بړ شروع کړي مطلب یې دا چې ګورې په دې کلي کې ملک زه یم خدای دې تا غر کو پر کې ملکي په دې معلومیږي ملکي په دې معلومیږي د سړیتوب څه بل څه کار وکړه ته صرف دا ښکاره کوې چې جومات کې څوک راشي نو بل سړی به په زوره څه خبره وکړي یا به وایي دا چلو کوي او دا مولې وکړه او دا پلانکی په دې مطلب یې نور څه نه وي هغه نوي سړي ته دا ښکاره کوي چې په دې کلي کې ګورې غټ سړی زه یم وظهرت الاصوات فی المساجد او یو پکې هغه الاصوات فی المساجد دام دی چې بس ګورې په جومات کې ته به نیت وتړې او برنګو پوهېږې په خبره خلکو موبایل پیدا کړي بیا په چل هم نه پوهېږي چې په چل نه پوهېږي نو کور یې کېده او چې جومات ته یې راوړې نو بیا د دروازې کې بالکل بند کړه هلته نو د ده نه بیا په دې یاره چیز په دې چل زه نه پوهېږم او یو ځل به رنګ راشي لکه خو د خدای بنده خو بند یې که نو چې دا ګډېږي او دا رنګ روان وي او د ټولو خلکو توجه دې خرابه کړه نو دا دې ډېر ښه کار وکړو که نه اغوستی دې وي او دا بټن دې وله بنده کړی وي او سوچ دې وله اف کړی وی نو دا به دې ښه کار کړی وي نو وظهرت الاصوات فی المساجد د یهودیانو ظالمانو خو هغه ډم ډم زموږ جومات ته رادن نه کړه دا به د چا په تصور کې نه وه چې جومات کې به هم ډمامې والی کېږي اوس یې جومات ته هم ډمامې راوړې نو اول خو خلکو له پکار ده چې به دې جومات کې جامرې ولګوي او یو به پخوا بیا پکې وی پنسي اوچته کوي اوس وایي موبایل بند کړي نو دا په جومات کې دا قصې هم روان دي اوس موبایل بندول هم د نیت حصه شوه نیت مې کړی د اخلاص او موبایل مې بند کړی نو دا هغه د قیامت نو د دې مانځلو څه لوبه خلکو جوړه کړه وظهرت الاصوات فی المساجد د دې وجه نه الله تعالی دا خبره کوي قرآن وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا دا جمعتونه د الله لپاره دي په دې کې د الله د لوی خبره کوي په دې کې د دین د غلبې خبره کوي په دې کې د الله د بندګۍ خبره کوي دا سر د الله درکړي دا الله نه بغیر بل چاته مه ټیټوه او دا جومات صرف د دې لپاره دی چې دې کې الله ته سر ټیټ کا او دا جومات د دې لپاره دی چې په دې کې به د خلکو د هدایت انتظامي دې کې به د قرآن درسي دې کې به د حدیث درسي خلکو جوماتونه دي خو په هغې کې غیر اعلانیه پابندي ده ګوره د جومات کې د قرآن د درس جوماتونه دي خو ته وایې چې اعلان خو یې نه دی کړی چې دلته به درس نه کوي ما د برطانیې دستور هم لیکلی شوی نشته دا غیر تحریري دستور دی دا غیر تحریري اعلان دی چې ګوره لکه په دې جومات کې به د قرآن درس نه وي په دې جومات کې به د حدیثو درس نه وي نو په جومات کې به د حدیثو درس بندي دا څنګه جوماتونه شو بیا دا چې اسلامي حکومت وی نو د چا پلار په جومات کې بیا د قرآن درس بندولی شو د چا پلار بیا په جومات کې د حدیثو درس بندولی شو او بیا د چا په زور او د چا په زور نو نورې خبرې ځکه نه کوم چې ته په اشارو په خپله پوهېږې فی الحال دا خبرې کافي دي دا د اقامت صلات مفهوم دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنو کې مونځ دم کو او په مونځ عمل هم وکړو او په صحیح معنو کې زموږ په ژوند کې موږ اقامت صلات وینو چې دا مونځ قایمول څه ته وایي الله چې هغه موږ ته الله تعالی په خپلو سترګو باندې وښیي واخر دعوانا الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د باران رحمت د پاره دعا وکړي چې الله تعالی د خیر او د رحمت باران وکړي اللهم انزل علينا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت صلى الله تعالى عليه وسلم